اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. قدرمنو کتونکو غازی احمد ما تاسو په درانه خدمت کې حاضر یم. دا وخت زه په چکیسر کې موجود یم په ګورنمنت ډیګري کالج چکیسر کې. دا هغه کالج دی چې په 2005 زلزلې کې په مکمله توګه باندې په کندراتو کې بدل شوی دی او د دې چې کم دیوارونه دي کم چت چې دی نو هغه مکمله توګه باندې خراب شوی دي. خو لا تر اوسه پورې کم صوبایي حکومت چې تعلیمي ایمرجنسي لپاره غټ غټ دعوی کوي خو عملی تور باندې دلته کې څه قسمه اقدامات نه دي شوي. دا وخت را سره د ګورنمنت ډیګري کالج پرنسپل ضیاء الله خان موجود دی. دا غوی نه پوښتنه کوي چې هغه په دې حواله باندې تر اوسه پورې چې هغه څومره ډیوټي کړې ده، څه اقدامات کړي دي، څه کرسپانډنس شوی دی. پرنسپل صاحب د ټول ناول خو راته دا وایي چې تاسو د سکول په حواله د کالج په حواله باندې څه کرسپانډنس کړي دي. بسم الله الرحمن الرحیم. زه د غازی احمد د دې ټیم ډیر مشکور یم چې دې چې سر ته په دې سخت موسم کې راغلی دي، غنم خراب دي، اورم شوی دا، موږ نه ټایم راغو او زموږ چې کوم شو دا د بلډینګ دا چې دا د دې جګړه کولو کې ډیر کردار ادا کوي. د دې زه دوباره مننه او مشکور یم. او د دې نه علاوه دې چې کوم سوال وکړو چې د کالج بلډینګ په حواله سره ټولو ته پته ده چې 2005 ارتکیټ کې چې دا فولي ډیمالیش شوی بای د ګورنمنت یو ټیم راغلی و نسپاک والا، هغې په دې کې نوټیفیکیشن هم کړی دی چې دا فولي ډیمالیش دی، دې کې چې دی اوسېده چې دي دا ریسټ دی ټیک شو. نو په دې کې دا کرسپانډنس ما کړی دی. بیا هغې ټینټونه هم رالېږلي وو، خو ټینټونه خو چې هغه 1 سیزن اونلی. نو که فرض که موږ ټینټ ولګوو نو بیا به زموږ ماشومان چې دي دا به د تعلیم نه محرومه شي، کلاسز به پکې نه وي او واوره دا چې پیو شو نو بیا به ختم وي. نو ما پکې ډپارټمنټ ته چې دی لیټر کړی دی، سیکرټري هایر ایجوکیشن، ډایرکټر هایر ایجوکیشن چې موږ سره 465 چې دی سټوډنټس دي، د هغې نه علاوه کلاس 4 دي، سټاف ممبرز دي راوند اباوټ 36 دا دي انکلوډینګ می. نو زموږ د لایف چې دی دې دپاره هم یو رسک دی، خطره ده ځکه فولي ډیمیج بلډینګ دی. نو زموږ دپاره پاتې کېده پکې هم ګران دي. ما پکې صرف کرسپانډنس کړی دی دا او اوس چوټیانې راغلی نو انشاءالله زه هم به په خپله من پېښور ته کېدای شي سی ایم سره میلاو شو یا چې کوم زموږ منسټر اوس راغی هغې سره به میلاو شم چې یاره مسله چې ده ډېره پخوانۍ ده، 14 سال یې وشو او په دې کې حکومت چې دی څه اقدام نه دی کړی او بیا د پی ټي اي ګورنمنټ دی له هغې نه موږ دا توقع ساتو چې یاره کم از کم چې دلته راشي او تعلیمي ایمرجنسي ده او څه نه څه خو موږ له راکړي که نه. ټیک شو که فولي بلډینګ چې دی هغې من 30 to 40 کروڑ روپۍ خرچه راځي هغه نشي کولی نو تقریبا 20 سے 25 30 40 50 لاک روپۍ راکړي او یو ریلیف موږ ته میلاو شو. نو هغې موږ ایکسټرا رومز هم جوړولی شو لکه څنګه چې سکولز د هغې ورکوي نو هغې چې دا زموږ مسایل چې دي هغه به کمیږي. د هغې نه علاوه ګورنمنټ موږ دپاره بي اس هم اناونس کړی دی. نو د بلډینګ د ختمېدو په وجه او د کیپیسټي د نه کېدو په وجه باندې چې دی نو موږ بي اس چې دی هغه نشو سټارټ کولی. نن سبا ټول چې دی ریسرچ ایجوکیشن دی، بي اس نه چې دی دنیا بي اس ایجوکیشن چې دی په هغې باندې چلېږي، ټول کالجونه مې ورکړی دی. نو انفارچونیټلی زموږ چې دی د بلډینګ په وجه باندې موږ ته چې دی بي اس نه دی بار چې دی فیسیلیټیز دي ایکسټرا روپۍ ورکولی کېږي بي اس کې 800 to 1200 چې دی پر ډے. نن سبا میټیریالیزم دی، هر سړی چې دی اټریکشن طرف ته ځي، ډاکټرز دي که انجینیرز دي که پروفیسرز دي. نو دلته چې څوک راشي ډپارټمنټ راولېږي نو هغې دا کوشش کوي چې یاره زموږ ټرانسفر وشي که کالجونو ته او د هغې بیسک وجه چې دا یو خو دا ټف ایریا ده، ټیک شو فیسیلیټیز نشته، هاسټل چې دی هغه هم فولي ډیمیج دی. د هغې نه علاوه بهر چې دی پیسې زیاتې میلاویږي. نو سړی چې دی دلته په 1 لاک روپۍ تنخوا من کار کوي 12 ته 2-3 میلاویږي. نو څوک خو لیونی نه دی چې یاره به دلته راځي. دغه مسایل چې دی دا د ډپارټمنټ د طرف هم دي او سړي خپل هم ذاتي کوشش کوي چې یاره زه د شنګلې نه چې دی د بهر که نه د مردان د پېښور لیکچران راځي، د دیر راځي او د سوات راځي، نو هغې کوشش کوي چې یاره بهر ته ځي. پرنسپل صاحب آخري پوښتنه به تاسو نه دا لرو چې کم عوامي منتخب ممبران چې دي هغه د چکیسر سره تعلق ساتي یا پوره د ضلع شانګلې سره تعلق ساتي، هغوی په دې حواله باندې تاسو سره رابطې شوي دي یا څه اقدامات یې کړي دي؟ یاره هغې خو صرف دغه رابطې کوي چې یاره ستاسو سره کلاس 4 ویکنټ څوک دي، څو پوسټونه دي او دغه کسان موږ رالېږو دا واخلئ. نور د دې کالج د بلډینګ سره یا د سټوډنټانو د هغې د مسایلو یا زموږ د مسایلو سره هېڅ قسمه کار نشته دی. شکریہ. مهرباني. کتونکو تاسو د پرنسپل ضیاء الله خان خبرې واورېدې. د دوی دا وینا ده چې ګورنمنت ډیګري کالج چکیسر چې دی چې کوم په 2005 ارتکویک کې کمپلیټلی ډیمولیش شوی و نو تر اوسه پورې د هغې چې کوم ریپیرنګ دی هغه هم ممکن نه شو چې په دې وجه باندې په دې ډیګري کالج کې چې د چکیسر یا د ضلع شانګلې چې څومره ماشومان دي هغوی دلته کې
تعلیم حاصلوي خو هغوی په ډېر په یو ریسک حالاتو کې دي. تر اوسه پورې صوبایي حکومت او محکمه تعلیم د دې دپاره څه عملي اقدامات نه دي کړي. د دوی دا هم وینا وه چې مونږ په دې حوالې سره ډېر زیات کرسپانډنس کړی دی، محکمې ته هم مونږ کرسپانډنس کړی دی، خو تر اوسه پورې مونږ ته د هغې څه قسمه رسپانس نه دی میلاو شوی. امید دی چې دا خپرونه به ستاسو خوښه شوي. د یو بل پروګرام پورې اجازت غواړو. د الله په امان.